یو داسې قیمتي عمل درته ښیمه چې په 3 منټو کې الله رب العالمین به تاسو ته موږ ته په هغې عمل باندې د 80 کالو د عبادت ثواب راکوي او د 80 کالو ګناهونه به الله تبارک وتعالی معاف کوي، خو په دې شرط باندې چې دا به تاسو د خپل ژوند معمول ګرځوئ او هفته کې یو پیره روزانه هم نه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایو چې کوم مسلمان کوم سړی د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د لمونځ نه پس چې په خپل ځای باندې ناست او قبلې ته مخې او د په ناسته ځان له دا درود شریف چې اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ځان له 80 پیره ووي نو الله تبارک وتعالی به دې انسان ته د 80 کالو د عبادت ثواب ورکي او د 80 کالو ګناهونه به الله تبارک وتعالی معاف کړي. څومره اوچت عمل دی، فقط 3 منټو کې مکمل کیږي محترمو، خو دا شوق او جذبه په بچا کې راځي. قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل شناسد قدر عنبر عنبری. د زر قدر خو زرگر سره او د ګلو قدر بلبل سره، د عنبرو قدر عنبري سره، د جوهرو قدر جوهري سره. الله دې موږ کې دا شوق پیدا کړي چې په مسلمان کې د آخرت هغه محبت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ارشادات او د الله رب العالمین د احکامات او قدر دی الله موږ کې را پیدا کړي. محترم دا عمل خپل او اختیار کړي چې هر جمعې پر ورځ باندې د مازدیګر د لمونځ نه پس چې مستقل ځان له 80 پیره دا درود شریف خامخا وایي او خپل جومات کې خپل مولانا صاحب ټولو ته دا وایي چې حضرت د نن نه پس همیشه دپاره چې د جمعې ورځ او د مازدیګر لمونځ وشي د مقتدیانو ته ووایي چې په مشترکه او په شریکه باندې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حق درود شریف چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې وضاحت فرمایلی دی چې الله رب العالمین په د 80 کالو د عبادت ثواب ورکوي او د 80 کالو ګناهونه به الله تبارک وتعالی معاف کوي. چې دا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما دی او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت خصوصیت دی او الله دې زمونږ نصیب وکړي.